بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلمین، درې صفتونه داسې دي چې مسلمان په حیثیت مسلمان سره د ده زړه په هغې کې بخیلي نه کوي. یعنی مطلب دا چې دی هغه باندې عمل هغه کوي، درې صفتونه هغه داسې دي چې مسلمان قدري او په حیثیت مسلمان هغه واخلي نو دی د ده زړه په هغې باندې بخیلي نه کوي. اوله خبره اخلاص العمل لله، دی چې څه کار کوي نو دا د الله د رضا دپاره. ګوره که جومات جوړوي د الله د رضا دپاره، که مدرسه جوړوي د الله د رضا دپاره، که دی واده کوي د ځان له کوي جات کې له کوي نو د الله د رضا دپاره چې د الله حکم دی او چې دا طریقه هغه چې دی نو بیا به فسق فجور کې وي. دی که دکانداري کوي که دی نوکري کوي نو د الله د رضا دپاره، ځکه چې دکانداري نه کوي، نوکري نه کوي، ذمېداري نه کوي، څه شی هغه چې دی نو دی نه کسب کوي نو بیا به غلاګانې کوي، ډاکې به چې دی نو کوي، وراني به چې دی نو کوي. نو ګوره دغه دی دا کسب کوي، دی دا کار چې دی نو کوي، لیکن چې دا دی دپاره چې زه او زما بچي د هغو چې دی نو روزګاري نو دا الله تعالی دله اجر د هغې ورکوي. دی خو ځان له کمۍ کوي، ځان له دکانداري کوي، ولې دا دکانداري په څه نیتمند دی، دا نوکري کوي، دا نوکري په څه نیتمند دی، دا ذمېداري کوي، ذمېداري په څه نیتمند دی، دا په دغې من دی چې زه خپل او د خپلو جات کو د هغو ګزران هغه په حلالې طریقې سره هغه وکم او د سوال نه او دغه شان د غلاګانو نه د غلا غلطۍ نه د دې نه زه چې دی هغه بچ شم. نو دی چې دغه کارونه کوم دا هم د الله د رضا د هغې دپاره هغه کوي. والنصیحة للمسلمین، او دویمه خبره چې کم کار کوي هغې کې د مسلمانانو خیرخواهي. داسې کار دی نه کوي چې مسلمانانو ته تکلیف وي. لکه ستاسو خیال هغه به وي زمونږ د وطن کې داسې په د ځمکو کې لارې چې دی نو تلي نو ځینې خلک هغه به داسې چې هغه لار ښه پلنه ساتي، هغې کې ګټې چې دی نو ښخې کړي، هغې کې پاټکي چې دی نو جوړ کړي. او ډېر تاسو هغه چې دی نو داسې لیدل دي چې هغه لار هغه دومره نری کړي، دومره چې هغې باندې د یو سړي چې نظر نه لګي، یا یو سړی بوډای یا ماشومان جات کې پې چې دی نو نشي تللی. دواړه په دغه خاص ځای باندې که دا یو انچ هغه چې دی نو زیات شو او که یو انچ هغه چې دی نو دا کم شو، په دې باندې د هغه کډه نه ساتلی کېږي. لیکن د یو په زړه کې هغه همدردي ده، هغه وایي چې آزاد په یو سړی هغه چې دی نو ځي او ماله به الله اجر راکوي، او بل وایي چې په ما باندې لار نشته، دا د کومه په ما باندې لارې رالې او زما چې دی نو ځمکه هغه چې دی نو تنګوي او هغه کموي. نو ګوره د مسلمانانو خیرخواهي. یو صحابي دی هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره بیعت وکړو، ایمان یې راوړه. هغه صحابي هغه نبی علیه السلام ورته وی چې زه تا سره بیعت هغه د اسلام کوم، ولې زه تا ته دا ښوونه کوم په دې بیعت کوم چې ته چې کومه خبره کوې هغې کې به د مسلمانانو خیرخواهي هغه چې دی نو وي، په دې خیرخواهۍ باندې په دې باندې ته بیعت هغه چې دی نو واغېسته. هغه صحابي د حدیثو کتابونو کې مشهوره واقعه ده. هغه د یو سړي اس چې دی نو خرڅو، نو هغه ته یې وی دا اس ته په څو باندې ورکوي؟ نو هغه وی دا زه په 400 باندې ورکوم، 400 درهم. ده وله 400 درهم ورکړه. کله چې هغه اسې ورته رسته چې دی نو وکوته او په هغه باندې سور شو او داسې چې دی نو د هغه اندازه یې واخېسته، و یاره دا سړی به مجبوره او دا خو د 600 دی. نو هغه سړي ته یې وی چې دا به تا د مجبورتیا نه چېرته دغه کړی، دا خو د 600 د هغې چې دی نو اس دی. نو دغه 200 یې وله نور ورکړې، هغه خو خوشحاله شو. نو بیا چې کله ده په هغې باندې سورلي مرلي هغه ارس هغې چې دی نو وکړه، نو وی دا خو د 600 نه دی، دا خو د 800 دی. نو هغه سړي ته یې وی چې سړیه دا خو تا ارزان چې دی نو دغه کړی دی، دا د 800 اس دی. نو ګوره په 400 باندې هغه پې خرڅ کړی او دا یې ورته ووایي
چې نبی علیہ السلام ما ته ویل دی ما ته بیعت په دې کړ دی هغه وایي چې هغه کار به کوي چې د مسلمانانو خیرخواهي پکې ستا خیرخواهي هغه په دې کې ده چې ستا قیمتي اس دی چې تا له د هغې د پوره قیمت چې دی نو راکړم نو تاسو سوچ وکړئ موږ مسلمانان د یو سړي د تکلیف نه د یو سړي د مجبورتیا نه څو فایده اخلو یو سړي باندې مقدمه راله په یو سړي باندې کیس راغی داسې خلق ما ته معلوم دی چې د خپلې ټبردارۍ خلقي او په هغو باندې د مړو دا کیسونه راشي نو دا قرضې وله ورکوي بلاخر سزا یې ترې لاندې کړي وایي ما له یې دا شی راکړه نو اوس هغه سره بیا پیسې چې دی نو ني نو هغه ځای هغه که د 8 لک وي نو په 4 لکه باندې ترېنه واخلي نو دا د خپل رو رضید او د خپل ټبردارۍ نه د هغو د مجبورتیا نه هغه نن مسلمان هغه داسې چې دی نه فایده اخلي او چې د عام مسلمانانی نو د هغو چې دی نو هغه څه حالي مونږه یو سړی هغه مجبوره کو دی ته هغه آماده کو چې دی نو دی ته چې هغه مجبوره شي او بیا چې خپل مرزا مې څنګه وي هغه مرزا هغه ورسره هغه وکړمه دا مسلماني هغه نه ده نبی علیہ السلام وایي چې بحیثیت مسلمان دی چې کوم کار کوي هغې کې به د مسلمانانو خیرخواهي بیا نبی علیہ السلام فرمایي ولزوم جماعتهم د مسلمانانو د جماعت د اهل سنت والجماعت د هغې د جماعت نه هغې سره ځان تړی لزوم جماعتهم هغې سره ځان تړی هغې نه ځان هغه چې دنو اخوا دېخوا کوی مو ولې فإن دعوتهم تحیط من وراءهم دا مونږ چې دعا کو چې خدای د نبی علیہ السلام ټول امت چې دی نو وبخي نو نبی علیہ السلام وایي چې دا دعاګانې د مسلمانانو دا هغه خلقو ته رسي چې دې مسلمانانو پسې رواني چې دو سره چا ځان تړلی دو پسې رواني نو هغه خلق په دې دعاګانو کې هغه چې دی نو شاملېږي او دا دعاګانې هغه خلقو ته رسي او چې د نیکانو نه او د اهل سنت والجماعت د هغې نه ګډوډي د هغې نه اخوا دېخوای نو بیا دغه خلق دې دعا لاندې هغه نه راځي دغه شان یو روایت کې فإن دعوتهم تحیط من ورائهم چې د دو د مسلمانانو او د نیکانو د دعاګانې دا یو شپول دی دا هغې خلکو ته رسي چې دا شپول ته نه چاپېري چې دا شپول ته چاپېری نو دننه چې کوم خلق هغه لکه د تنبو کې او په دغه میدان کې دننه چې یو چاپېره ته نه شپول دی نو دعاګانې هغې خلقو له هغه رسي زمونږ په دې وطن کې هر ځای کې د اهل سنت والجماعت د هغو خپل چې دی نو خلقي پیژني مصر کې اهل سنت والجماعت د هغو هغه څوک دي سعودي کې اهل سنت والجماعت هغه څوک دي په شام کې اهل سنت والجماعت هغه څوک دي زمونږ دا بر صغیر چې ورته وایي دا هندستان شو بنګلادیش شو دا افغانستان شو دا زمونږ پاکستان شو دې کې ګورئ صحیح اهل سنت والجماعت هغه علماء دیوبند دي علماء دیوبند د دو عقاید د دو نظریات دا صحیح هغه د اهل سنت والجماعت د هغې دي نبی علیہ السلام فرمایي چې زما امت هغه به په 14 فرقو کې تقسیمیږي 12 به دوزخ ته ځي او یوه به جنت ته ځي صحابه وی یا رسول الله هغه یوه چې جنت ته ځي د هغه کم خلق دی نبی علیہ السلام ما انا علیه واصحابي هغه چې کم زما په طریقه دي او زما د صحابه د هغې په طریقه دي نو دې ته اهل سنت والجماعت وایي دا به سیده چې دی نو هغه جنت ته ځي او دا نور دا مبتدعه دي دې ته بدعتیان چې دی نو هغه وایي دو سنې بدعت داسې چې هغه کفر ته ورسي سنې بدعت هغه داسې چې کفر ته هغه چې دی نو نه رسي نو الله به هغو سره چې دی نو حساب هغه به کوي نو د دې وجې نه زمونږ په دې علاقه کې په دې کې ګورئ اهل سنت والجماعت هغه دي چې هغه د دیوبند د هغې فکر سره تعلق لري